دین اسلام کې خو اخلاق باندې چې څومره زور ورکړی شوی دی او څومره اهمیت بیان شوی دی او څومره فضیلت بیان شوی دی دومره په یو مذهب کې نه دی بیان شوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل بعثت پیغمبري هغه مقصد اصلي د خو اخلاقو تکمیل او تعلیم خودل. دا نبی علیہ السلام د خپل بعثت او مقصد اصلي خودل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زما بعثت دې د پاره شوه دې زه الله دې د پاره را لګلم چې د خو اخلاقو تکمیل او تعلیم وکم. یعنی زما دنیا ته دراتلو او زما د پیغمبري او د نبوت مقصد دا دی چې خلکو ته د خو اخلاق